نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ويوم يعز الظالم على يديه. یاد کی هغه ورځ چې کله چکونه لګي ظالمان په خپلو لاسونو او وایي و چې افسوس و غم دی و غم راورسېږي چې ما نیولې وي د رسول سره لاره د نجات. یا ویلتا لیتنی و غمه و پریشانۍ و تعجبه راورسېږي، افسوس دی په ما لم اتخذ فلانا خلیلا چې ما پلان کې دوست نه جوړ کړی. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني چې خامخا زه ګمراه کړم، زه واړولم د نصیحت نه، د قرآن نه، د یاد د الله نه کله چې راغې ماته. او دې شیطان د انسان د پاره شرمونکی. وفرمایي رسول زما ربه بېشکه زما قوم نیولی دا قرآن پرېښودلی شوی، نو وایي دغه رنګې مونږ ګرځولي د هر نبي دپاره دشمنان د مجرمانو نه، او کافي دی رب ستا هدایت کوونکی، توفیق ورکوونکی او مددگار. دا دغه زمانې او دغه ورځې او دغه میدان ذکر دی چې په هغه میدان کې انسان تنی تنهایی او د هغې محشر خپل یو رعب دی او یو سختی ده، او د سختۍ اندازې له دې نه معلومیږي چې غټ نه غټ خلک په هغې کې متحیر دي. د آدم علیه السلام نه واخله د عیسی علیه السلام پورې هر یو پیغمبر به الله ته د حساب کتاب سفارش هم نشي کولی. صحیح بخاری حدیث ته چې د هغه ځای نه شروع وشي چې کله شفاعت کبرا ورته وایي، شفاعت کبرا د انسانیت او د پیریانو سره حساب کتاب دپاره سفارش دی. نو د هغه ځای نه به شروع وشي، هر یو سړی به په خپل سوچ کې پروت وي چېرې چا ته لاړ شو، چا ته وجاړو، چا ته فریاد وکړو، چېرې حساب شروع شي بس چې خبره یو طرف ته شي. د کافرو په ذهن کې به خدا وي چې لږه د سلسله ده د عذاب د یو وخته پورې به ختم به شي او بیا به راوځو، لیکن هغه سوچ خو د هغوی باطل دی، هغه ګمان او خیال باطل دی. نو بیا به آدم علیه السلام ته دا انسانیت دا پیغمبران خصوصي دا لاړ شي، ورته وایي چې بابا ته خو زموږ بابا یې، نو تا الله تعالی ته سفارش وکړه که نه موږ حساب کتاب شروع شي. نو آدم علیه السلام چې د ټول انسانیت پلار دی او خلیفه اول دی او د دنیا د خلافت لپاره راغلی دی، اولنی پیغمبر دی او د پیغمبرانو د یو نیم لک پیغمبرانو چې کوم دی نو پلار دی. لیکن هغه باندې به دومره روب راشي چا به وایي چې نه زه نشم، زما د طاقت نشته د الله مخې ته چاړل شم. ما نه یوه خبره شوې ده او که د هغې تپوس رانه اوس وکړي چې ما درته ویلي دا میوه به نه خورې او تا ولې خوړل ده، خو زما کیس خو په دنیا کې ختم شوی دی.
کیس په دنیا کې ختم شوی دی چې الله تعالی زه معاف کړی یم او ما ته خلافت را کړی دی او زه دنیا ته سزاوار نه یم راغلی د میشن د تکمیل لپاره راغلی یم. زما خبره خو په دنیا کې ختمه شوې ده، خو هسې نه چې هغه پایل له پسې بیا کولاو کړي او راته وایي چې تا ولې دا میوه خوړله، نو زما سره د هغې جواب نشته. او نن الله تعالی دومره غصه دی. الله تعالی په دنیا کې رحیم ذات دی. د الله تعالی رحم چې کوم دی نو دا په قهر باندې اوچت دی. او که بعضې خلک په ذهن کې بعضې خلک د رحم او د قهر خبره باندې پوهېږي نه، د هغوی په ذهن کې دا چې زه به کارونه د قهر کوم او الله تعالی به بیا هم ما معاف کوي، نو یو ځل بل ځل بل ځل بل ځل به دې معاف کړي. آخر ته باغي شوې، ته سرکشه شوې، تا د الله رحمت نه انکار وکړو، د الله تعالی د قهر او د غضب نه دې انکار وکړو چې ته بغاوت کې او د بغاوت رپاسه بغاوت کې او بیا الله رحیم ذات دی، الله خو دې معاف کوي. او چې ته بغاوت رپاسه بغاوت کې نو ته د الله تعالی قهر او جباریت د هغې نه انکار وکړو. په حقیقت کې د الله د صفت نه انکار کړی دی، ما نه دی کړی په خوله باندې، ستا د عمل دلیل دی په دې باندې. الله تعالی رحیم ذات دی. خدا چې کله دا جباریت چې کومه دی نو خلقو په لاس کې واخیستلو نو الله تعالی قهر به خامخا راځي. نو په میدان محشر کې خو چې دغه خلک به ډېري، دغه خلک به خو ډېري چې کوم الله خفه کړی دی او د بغاوت چې دی جنډې خېجولې دي، اعلانونه کړي دي، نو هغه باغیان چې کوم دی نو هغې ته خو الله تعالی نرمي نه کوي. نو آدم علیه السلام ځکه وایي چې پروردګار نن دومره غصه دی، دومره قهر کې دی چې مخکې هم داسې غصه نه وه، د دې نه وروسته به بیا هم داسې غصه نه وي. تاسو نوح علیه السلام ته لاړ شئ، بابا ثاني ته لاړ شئ. نوح علیه السلام هم دغه جواب ورکړي. بیا به ورته وایي چې د پیغمبرانو د عظیم پیغمبر نیکه ابراهیم علیه السلام ته لاړ شئ. ابراهیم علیه السلام هم دغه جواب وکړي. موسی علیه السلام ته لاړ شئ، او هم دغه جواب وکړي. عیسی علیه السلام ته لاړ شئ. دې ځای کې د اولوالعظم پیغمبران چې خلک شماري نو هغه په دې وجه هم شماري چې په دې حدیث کې آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام راغلي. نور بنا بر اختلاف دا نس نشته دی چې دا اولوالعظم دي، نور نشته دی. اولوالعظم پیغمبرانو اقوال چې راجمع کړي 34-35 پیغمبرانو ته رسېږي، خو په دې کې دا 15 په دې روایت کې راغلي دي. نو عیسی علیه السلام به تو چې نبی علیه السلام ته لاړ شي، نبی علیه السلام به هم فرمایي چې او د دې سفارش او د دې شفاعت زه حقدار یم، خو داسې نشم کولی، نو سجده به وکړي. او رسول الله فرمایي والله حمدونه وخت هغه میدان دی، په هغه میدان کې دا قصه به کېږي چې هغه ظالم یوم یعز الظالم الظالم ورته ویلی دی دا غټ ظالمان، دا واړه خو دي دا غټ ظالمان. او ظالمان خو یې که نه هر څوک ظلم کوي، دا خپل وس مطابق ظلم کوي. هر یو سړی فرعون دی، دا خپل فرعونیت مطابق چې دی نو هغه فرعونیت کوي او ظلم کوي. چا سره څومره طاقت دی دومره طاقت استعمالوي. که فرض که د طاقت د 4-5 کسان نه پاسه دی، 4-5 کسانو دپاره ظالم دی. او که څوک د لږو کسانو دی، د لږو کسانو دپاره ظالم دی. دا خپل وس مطابق هر یو سړی ظالم دی، خو د ظالم را پاسه ظالم وي او د قوت را پاسه قوت هم موجود وي. د هر زورور را پاسه بل زورور او د بل زورور را پاسه بل زوروري، او د ټولو زورورو را پاسه چې کوم دی یو لوی طاقت والا ذات دی چې هغه پروردګار دی، الله تعالی دی. د هغه نه څوک بیا اوچت نشته دی. د دې وجې نه مظلوم چې دا عاجز شي که نه نو سړی وایي زه به دې زورور ته وښیم که نه. په دنیا کې سلا په سکول کې چې دی نو ماشومان یو بل سره جګړه کې یا یو هلک بل هلک استاد ته به دې وښیم، هغه ته استاد زورور ښکاري، بدل به مې واخلي. استاد هم کمزوری دی ځکه چې کوم هلک جګړه کړې د هغه به د کلي د وډیرا او د یو کټاسري یو غټ شي زوی هغه به چې دی نو هغه ته څه ویلی نه شي، کمزوری شو. زه به دې پلانکي ته وښیم، پلانکي ته وښیم، پلانکي ته وښیم، روانې سلسله روانې. دا ټول چې کومه دی د کمزورو کې کمزوري وي، په زورورو کې هم کمزوري وي. خو چې کله یو سړی مظلوم شو او د انسانان ټول پرېښودله او هغه جبار ذات ته ویل چې یا الله، نو د هغې د پاسه چې کوم دی بل زورور نشته دی، نشته دی د بدل واخلي. د دې وجې رسول الله فرمایي د مظلوم د آه نه ځان ساتي، د آه نه. د مظلوم آه برای راست الله ته رسي، ځکه چې هغه خپل آه چې کوم مخلوق ته نه کوي، مخلوق نه به څه وغواړي، مخلوق به څه وکړي.
مخلوق هیڅ هم نشي کولی. دې زمانې مخلوق چې کوم دی هغه ظالم مظلوم پېژني نه، ظالم مظلوم پېژني نه، بلکې ډېر خلک لګیا دي مظلومانو پسې خاندي، په مظلومانو پسې خاندي. یو زمانه داسې راغلی و نبي علیه السلام په دې مدینه کې دا یهود موجود و. د یهود دا خودي باغیان سرکشه تهمتي الزامي خلک و. په دنیا کې د هر چا سره نرمي کوه، د یهودو سره به نرمي بالکل نه کوې، د سختۍ نه سختي به ورسره کوې. دا شریعت قانون دی ورې، دا الزامي قوم دی. ځکه عمر فاروق چې دی نو دا در په در او خاورې په سر ولي کړه او ورته ویله چې دا وشړئ د خیبر نه اریحا او شام ته ورسئ، خو چې دو یهودیان درنه په یو ځای کې اوسېږي نه، چې دو یهودیان په یو ځای کې اوسېدل دنیا په اور کې پرته. نن چې کوم دی په کروړاو په یو ځای کې اوسېږي، نو څنګه په اور کې نه مسلمان پروت، څنګه به نه پروت. په هغه زمانه کې نبي علیه السلام د یهودو ملا چې ماتوله نو بنو قینقاع جلاوطن کړه، بنو نذیر جلاوطن کړه، دا کجورې پرې کړې. نو خلقو شکایتونه چا خبرې کولې؟ مسلمان خو نه کولې، خبرې منافقانو کولې. د مسلمان په جامه کې منافقان اوس په سوشل میډیا باندې جینکۍ دي او ښځې دي او خانه سړي دي او بعضې وډیرګان دي او بعضې خرس مولیان دي علمای سو دي او په ځان باندې لباده چې کومه دی د یو پارټۍ او د بل پارټۍ چولې دی چې موږ محدثین یو، موږ دا تا ته ګوره منافقه، ته څه شی څه شي محدث یې؟ ته خو د عبدالله ابن ابی بن سلول چې کوم دی ورور یې. څنګه چې په هغه زمانه کې نبي علیه السلام باندې دا شکایتونه کول، نبي علیه السلام ونې پرې کړې وې او الله تعالی سورت حشر نازل کړو چې ډېر ښه دي کړلي، دا ما حکم کړی دی. نو دې منافقانو سره ونو څه ګناه کړی دی او پلانکي څه ګناه کړی دی، پلانکي څه ګناه کړی دی. نو د غوايي زامنو تاسو دې ته نه ګورئ منافقانو چې د مسلمانانو یې په زرګاو خلک چې کوم دی شهیدان کړه او په یو هسپتال باندې بمباري کړې ده، هغې ختم کړه. اوس یو 3-4 ماشومان او 3-4 جنکۍ او ښځې د هغوی په ګرفت کې دي، ښه روغې موټې دي، ځکه چې هغوی ته دعوت چې کوم دی اسلام ورکړی دی د امن، نه وهي نه ټکوي، نه وله سزا ورکوي، ډوډۍ ورکوي، خوراک ورکوي، اوبه ورکوي. نو یاره جي هال دې پلار جاړي او مور یې جاړي او چېرې زه په خپلو بچو پسې، دا خو هم ظلم دی، دا ظلم دی. هغوی د ځان سره په سکون او راحت سره او په عزت سره ساتلی دي او تا هلته چې کوم دی په 116 هسپتالونو باندې بمباري کړې ده. هغه ماشومان یې داسې مسلمانانو باندې څه کول غواړي، دې سره څه کول غواړي؟ ته ځان د مسلمان څنګه وې؟ سبا یهودیت اعلان وکړه. او دغه وجه چې عمر فاروق د خیبر نه یهود چې کوم دی نو هغه تیت تربیت تر کړه او ختم یې کړه، ځکه د عمر فاروق سوچ ډېر وسیع و او دا ډېر بهتاني الزامي قوم دی، فسادي قوم دی. د دوی دپاره ټیکانه نه ده پکار. دوی له چې ټیکانه ورکړه که نه دا عیسایان د اوسان چې کوم دی نو په دوی باندې هم حمله کوي. عیسایان خو د مسلمان نه زیات دشمن دی. مونږ خو را دومره نه دي وجل، هټلر څومره وجلی دي، په یو ورځ یې څومره وجلي، په زرګاو یې ختم کړي دي. هټلر څوک عیسایي و، هغه خو دا ویلو چې د دنیا نصیب یهودیت ختموه، یهود بچی ختموه، معاف کوئ ما یهود ختم کوي. دا هغه تصور و او واقعي تصور ټیک هم دی چې دنیا فسادي قوم، خوارج یهودو پیدا کړي، معتزله یهودو پیدا کړي دي، منکرین حدیث یهودو پیدا کړي دي، قادیانان یهودو پیدا کړي دي. دا چې څومره نظامونه په دې روس کې راغلي دي دا ټول یهودیان دي. لینن یهودي، سټالن یهودي، کارل مارکس یهودي، دا ټول یهودیانو د دنیا نظریه دوی تباه کړي دي. کمیونیزم، سوشلیزم، څه ایزم چې یادې دا ټول دوی راایستلی دی. نو د دې نه علاوه دا د خیر خلق نه دي، دا په مخ د ځمکې یو ناسور دی، دا ختمول غواړي. او ستا مسلمان مخ نیولی دی او جینۍ مخ نیولی دی ډمې تا نیولی، ته مسلمان صفت ورې نه کوې. ته چې کومه دی چې دا ظلم دی او دا هغه کوم ځای کې ظلم دی؟ هغه ته نه ښکاري چې د شپې په هسپتال بمباري وکړه او په هغه کې چې کومه دی ماشومان ټول لاړه، ټول ماشومان. خو مسلمان بې غیرته دی، نه عمر شته او نه خالد شته او نه صلاح الدین شته او نه سلطان ټیپو شته او نه نور الدین زنګي شته او دا 57 واړه ټول خره بادشاهان او وزیران دا څه دي؟ اجمیلوګان. او د پاکستان هغه پکې وایي زموږ سره په دغه کې شریک یو، په غم کې په غم دي تندر څوک لګوي په غم څه کوې؟ ته په غم کې څه شریک یې؟ دا د غم شرکت دی، زه سره په غم کې شریک یم. په غم ته ګوره، تا ته ګوره، غم نشته دی. اصل خبره هم دا ده چې ورې د مظلوم ډېر خطرناک دی.
هسې نه مونږ په لپیټ کې راشو. په دې وجه باندې ته چا ته درخواست کې د دنیا سپر پاور ته درخواست کې هم کمزوری دی، خو چې کله ته برای راست الله ته درخواست وکړې نو بیا ویرېږه. ګورې دې خبرې نه، کله چې یو مظلوم چغه کړه چې یا الله بیا ویرېږه، او که مظلوم چغه کړه انسان ته نو بیا دومره مه یېرېږه، خیر دی. د هغه انسان د پاسه بل انساني، دا بل انسان د پاسه بل انساني، دا بل انسان د پاره بل انساني رواني که نه. لکه ستاسو پاکستان کې دي که نه انسانان دي، څه ښکاري او څه نه ښکاري. اوس چیف جسټس زمونږ وایي چې نه مخکینۍ فیصلې خو لیکلی شوي به راتلې، اوس د فیصلې چې کومه لیکلی شوي چې کومه دی نه منم، زه په خپله فیصله لیکم بیا خورم، پته نه لګي چې څنګه چل کوي. په خپله اقراردار یې وکړو چې مخکې فیصلې چې شوي دي ټول لیکلی شوي د بل ځای کې نه راغلي، موږ په کرسۍ باندې تش چې کومه دی هسې ناست یو. نو معلومه دا شي د هر سر را پاسه سر دی، چاته ښکاري او چاته نه ښکاري. خو لیکن یاد ساته هر ظالم ته وایي، هر ظالم ته پیری ظالم. دا پیریانو کې ډېر غټ ظالمان دي که نه، پیریان ظالمان نه دي، دا خلک تنګوي، دا جینکۍ تنګوي، ښځې ماشومان تنګوي، سړي تنګوي، په خلکو باندې چپې راځي. زه خو په ښځو کې خیر 99% دروغ وایي، خو دا 1% خو پکې رښتیا دي. خو پیریانو زما خلک دي پیرهدارانو سره لوز کړی دی، عهد یې کړی، معاهده یې کړې ده، جنیوا معاهده یې کړله ورسره چې زه تاسو هم چې کومه دی زموږ په شان دي خره یې که نه، پیرهدارانو پیسې د باندې ګټو. دغه د انسان د جب نه پیسې چې کومه دی نو دا په دې تعویض باندې راوځي، دروغ تعویض پروپیګنډا په دې باندې راوځي. چلونه ورځي دي خلکو له دروغ چلونه خلکو له ډېر ورځي. په سپینې لباده کې دروغ وایي، حق چې څوک وایي که نه قسم دی چا خوښ نه دی، ګورې هغه نه خوښېږي، هغه بس لګیا او ټیک ته بیا به خوښ شي. ولیکن نور دا چاپلوسمان به د ټولو خلکو خوښ دي بس دا ولا ښه دي. مولیان، چاپلوسیان، امیان، داعیان، دمګري، مشران، کشران، سیاستدان په هر چا کې شته دا شیزونه دا لوښي. نو دا چې دی نو بس دغه خلک یې صحیح دا پیریان هم ظالمان دي. دې ظالم ته هم دا پکار دي چې ګورې بچیه ستا هم خیر نشته دی، ځکه چې سړی تنګ شي که نه آخر کې تنګ شي، یا الله وایي څه وکړم، دا یا الله وایي څه وکړم مطلب یې دا دی چې یا الله ته مې خو یې که نه بچ مې کې. د دې وجه یاد ساتئ کله چې یو سړی هغه چغه وایستله وه چې یا الله، نو ته ګوره بیا ویرېږه چې ستا طبعي شروع شو، ته غرق شوې، ته تباه شوې. د دې وجې نه نبي علیه السلام وفرمایل چې د مظلوم برای راست عرش ته رسي، د مظلوم برای راست عرش ته رسي. په خوله څه ونه وایي که نه، او دا تش ټکې وکړي بس دغه پوره دی. دا ورسېدلو هغه زمانه کې په هغه میدان محشر کې دا خلک چې لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني، دا خبرې به کله کوي، دا به چکونه اول په ځان لګوي. یوم یعض الظالم علی یدیه، لیونی به شي، پاگل به شي، په ځان به چکونه لګوي او وایي به افسوس یا لیتنی، ای افسوس، بار بار به چغه وباسي، ارمان را ورسېږي اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش دا هر چې ګورې خپل ټایم دا یاد ساتئ، د پیسو د ګټلو ما خپل ټایم دا موقع الله تعالی چې کومه دی په وخت کې یو ټایم دو ټایم ورکوي، بیا نه ورکوي. کله چې تا د دې نعمت شکریا ادا نه کړو ذلیل او رسوا به ګرځې. ګوره یاد ساته د ځوانۍ د ساتلو یو ټایم دی، او د ځان د ساتلو یو ټایم دی، او د پیسو د ګټلو یو ټایم دی. دا موقع چې په لاس راغله او تا د نعمت شکریا ادا نه کړو، ناشکري دې وکړه، ټول عمر به ذلیل او رسوای، ذلیل او رسوا. د دې وجې نه مونږ ته موقع الله راکړې د دنیا چې کومه دی نو دا یو ټایم دی، دا چې لاړو بس ختم شو، دا چې لاړو خبره ختم شو. کلام اللیل یمحوه النهار وایي، د شپې خبرې د ورځې سره ختمې شي، بس میټاو شي. او چې سړی خبرې وکړي دا وجده په تلاشه، بس خبره لاړه واولتله، بس خبره ختمه شوه، دنیا لاړه، ورځ لاړه. پرونی ورځ چې کومه دی په یو په کرباو نه چې ټوله زندګي چې کومه دی ټول خپل مال دولت ورکړي تا ته نه میلاویږي. پرونی ورځ څنګه تېره شوې ده، په هغې باندې سوچ کول پکار دی. د دې وجې نه سبا میدان محشر راشي دا چغې چغې فایده نه کوي، ځان چې هم پیدا نه کوي، بلکې تش چې کومه دی تا ته به یو چغه د ارمان پاتې شي، بس ارمان دا به وي، نور وړاندې به څه ټکې نه، یا لیتني، افسوس، ارمان، بس دغه چغې دي، وړاندې نور څه نشته. هلته سیوا عقیده عمل چې کومه دی میلاویږي، او د کوم انسان په باره کې چې الله د خیر فیصله کړي نو هغه به ورته میلاویږي، نورې فیصلې بدلیږي نه.
بدلیږي نه، بیا به چغي ارمانونه به وخت به دې خراب کړی. د دې وجه نبي علیه السلام فرمایي که نه، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی، دا زمانه ده، دا موقع ده، بربادول نه دي په کار. امام حاکم دا حدیث نقل کړی، ترغیب و ترهیب کی امام منذری نقل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي که نه نصیحت یې کو، عبدالله ابن عباس تقریر یې کو، نصیحت یې کو. دا حدیث خو د خلقو په دغه کې ډېر مشهور دی، خو لا په سیاسي تو په دې کتابونو کې نشته دی. امام حاکم لیکل دی، طبرانی نقل کړی دی کبیر کې، او ترغیب و ترهیب کې منذری نقل کړی دی. عبدالله بن عباس فرمایي نبی علیہ السلام یعظه، یو ورځ خلقو ته، طالبانو ته، علما د چې کوم صحابه دي هغوی ته نصیحت کولو. څه وایي ورته چې اغتنم خمسا قبل خمسین، دا پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه، که نه بیا به ته ظالمې او د نعمت شکرې به دې ادا کړې نه. نو یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذتو، افسوس او ارمان به کې، خو بیا به کار نه کوې، چکونه به لګې. نو پنځه خبرې داري، خمسا قبل خمسین، پنځه مخکې د پنځو نه مالي غنیمت وګڼئ. یو نعمت پکې داسې دی چې دا هر څه ختم شي که نه، نو هغه یو نعمت په دې اخر کې دی. یعنې نبي علیه السلام د دې انسانانو د دې زندګۍ پوره خیال ساتلی دی. نمبر 1 کې پکې څه دی؟ شبابک قبل حرمک، دا یې ټول نه مخکې کړی دی. شبابک قبل حرمک، ځواني مخکې د بوډاوالي نه چې کوم دی مالي غنیمت وګڼه. دا د انسان دپاره ډېر لوی نعمت دی. دې کې انسان طاقت الله ورکړی، هر څه کولی شي، وخت ضایع شي بیا هېڅ هم نه کېږي. الله وله طاقت ورکړی، دی خپل وخت ضایع کړي. نو بیا وایي هلکه دا مال و دولت په دې کې نه دی، پرې سبق سوی په پلان کیسه کې، په پلان کیسه کې، پلان کیسه کې، تا ته ګوره دا را مخکې ورځو کې د دې کلي نه 15-16 کسان تللي سعودي عرب ته، هغه یو پکې سبق ویلی و، هغه نور سبق نه دی ویلی، هغه نور دیاړي ورته هم نه میلاوېږي، هغه بل چې تللی دی سیده ورته نوکري میلاو شوی دی، 6,000 ریاله ورله ورکوي. دا سبق چې کوم دی زور دی، ته په سبق کې څه دي؟ ما سبق ویلی یو، خو ستاسو زمونږ سبق چې هسې 10م پاس که، هسې 6م پاس که، 13م پاس که، نو څه چلو شو؟ او پاس کول لیته شو. محنت چې وکړې ته سبق وې، کم فن وې په هغه کې ماهر یې، کم فن یې زده کړې په هغه کې ماهر یې. نو بیا ستا دپاره چې کوم دی نو دا مه وایه چې زده نشته دی. زمونږ به د مدارسو کې که نه څوک یې پېژني نه، طالب محنت کړی، محنت زم یو شاګرد و، اوس پر اوس کال فارغ شو، ډېر قابل انسان و، محنت پې کو، ځان به ستړی کو. ځکه ما ته پته ولګېده پرچې داسې کړي وې چې یو سوال پکې غلط نه و، 100/100 نمبر یې اخیستی. او چې کله فارغ شو چا پېژندوم نه، غریب سړی دی. یو غټې جامعې والا ما ته ټلیفون وکړ چې یاره جي مونږ ستاسو هغه شاګرد ته ویلي خو نه راځي. ما ورته لاړ شل په کلي کې چې یې که نه، نو تا نه باسي د کلي په بار چې MBBS سړی وکړي کلي ته راشي که نه، په کلي کې ډاکټر شي، نو د غټ هسپتال نرس دي تکړی. دا خبره ده که نه؟ د کلي ډاکټر چې غټ MBBS نه چې هر څه یې کړي که نه، چې په کلي کې لګیا دی، نور وړاندې څه تحقیق هم نه کوي که نه، نو مال هغې نه د هسپتال هغه نرس او کمپاوډر دي تکړی. نو ما لړ شل دي لاړولتي، یعنې محنت یې کړی و. محنت چې وکړې نو الله تعالی یو داسې دا سندونه او سرټیفیکیټ اخیستی چې ته لاړ شې ته د کار لوښی نه دی، تا څنګه اخیستي دي دا سندونه، دا سرټیفیکیټ او ډګریانې څنګه اخیستي دي؟ دا خو تاسې فالتو وخت خراب کړی دی. نو ورته وایي شبابک قبل حرمک، ځواني چې کومه دی نو ګوره دا ضایع نه کړې. ځواني ډېر اوچت شی دی، شبابیت ډېر اوچت شی دی. دا الله طاقت ورکړی، پیغمبران په شبابیت کې کمال ته رسېدلي، شبابیت کې په ځوانۍ کې کمال ته رسېدلي. او دا خو بس د پیغمبرانو طریقه کارو په ځوانۍ کې به هغوی فریاد کو، جړا به کول، عبادات به کول. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست، دا خو د پیغمبرانو شیوه ده چې په ځوانۍ کې سړی الله ته رجوع کوي، یا الله ما معاف کړې، دا وکړې، دا وکړې، دا وکړې. دا خو د پیغمبرانو شیوه ده. د دې وجې نه شبابک قبل حرمک، هسې نه چې سباله شبابیت کې ختم شوی او ظالم خو به شي. څوک هم چې ناشکري کوي دې ته ظالم وایي، فرعون ته هم ظالم وایي، شیطان ته هم ظالم وایي، او یو سړی د یو نعمت ناشکري کوي دې ته هم ظالم وایي، خو خپلې درجې دي.
خپلې مرتبې دي. ظلم څه ته وایي؟ بې ځایه یو شی استعمالول. بې ځایه یو شی استعمالول ظلم دی. نعمت ناشکري دې وکړه، بیا به ځان چیچې، په چیچلو به کار نه کېږي. دویم نمبر، صحت مخکې د بیمارۍ نه. صحتک قبل سقم. صحت مخکې د بیمارۍ نه دا اوچت لوی غنیمت دی چې انسان له الله صحت ورکړی دی. صحت کې هر څه کېږي، سړی بیمار شي بیا څه نه شي کولی. د دې وجې صحت ناشکري دې وکړه، ته ظالم شوې. او ظالم ته سزا الله ورکوي، په دنیا کې هم ورکوي، په آخرت کې هم ورکوي. دنیا کې هم سړی بیا پچتاو کوي، پریشانوي، دا مې څه وکړه، دا مې څه وکړه. دا د انسان دپاره نعمت. دنیا مال مخکې د فقیرۍ نه، غناک قبل فقرک. مالداري چې کومه دی، مال نو غنا مطلب یوازې دا نه دی. غنا مطلب دا دی یو سړی دی هغه وختي طور باندې معمولي غوندې شیز باندې هغه کار کېږي، لیکن د سبا دپاره د سوچ نشته دی. لکه نن چې کومه دی اوس ته یو کس یې، نو ستا خو په 5000 روپۍ هم کار کېږي، خو سبا له چې واده وکړې ستا په 100,000 روپو کار نه کېږي، بیا دې چې بچي وشي ستا په 50,000 روپو هم کار نه کېږي. اوس دا سوچ د ده سره نشته دی، دا مایند یې خراب دی، دې نه خبر نه دی، غریب ختم. نه بس کېږي به نه، سوچ وکړه څه به کېږي، څه به کوم. خپل ځان دپاره چې کومه دی یو نظریه جوړه کړه که نه، د هغې نظریې مطابق به مخکې ځې. چېرې جي خو زه خو نن په دې باندې زما ګزاره کېږي، خو سبا دپاره که فرض که مال الله تعالی ښځه راکړي نو بیا به ژوند څنګه به ګټل کوم. اوس مه ګټه، خیر دی، خو سوچ خو وکړه که نه. بیا زما بچي وشي، کور نشته دی، ډېر خلک داسې دي خوري وسکي، بیا پرېږده وا الله تعالی رازق دی، الله رازق دی، برناقه نوڼۍ په خوله کې چاله نه ورکوي. که برناقه نوڼۍ ول په خوله کې ورکول نه، د دې کروندې څه ضرورت؟ د دې زمینداري رسول الله ولې صفت کړی دی؟ الکاسب حبیب الله ولې وایي؟ ولې چې کوم د خپل لاس چې کوم کسب ته داود علیه السلام ته چې کوم فرشته راځي چې خپل لاس کسب کوه، دا ولې کوي؟ ولې صحابه چې کوم تجارتونه کول، ولې ګډې بېزې ساتلې؟ تابعین ولې تجارتونه کول؟ په کار خدا اوس بیا غلي غولیان ناست وی که نه؟ ټیک ده، توکل په الله باندې کوه، خو دا اسباب دې نه به انکار نه کوې. نو مالداري دا د غنیمت وګڼئ. سبا د باندې فقر و فاقه راشي او بیا فقر خو ډېر خطرناک شی دی. د دې جملې په مقصد باندې تاسو د پاکستان په دې ګرانۍ کې اوس پوه شوي یئ چې کاد الفقر ان یکون کفرا، چې کله کله فقیري سړی کافر جوړوي. فقیري سړی کافر جوړوي نه جوړوي. دا اوس وګورئ که نه، ټوله دنیا لګیا ده او د رزق او د بندګۍ د دې کوي، حرام و حلال نه ګوري او راغونډی یې، ځکه غریبي راغلې ده. اوس په څه کوې؟ او سړي نه تپوس وکړه چې زما 100,000 روپۍ تنخوا ده، زه خو په دې باندې کور نشم ساتلی. وانې به شروع کوي لاس پوهي که نه، غریبي لاړو ځای ته ورسو. وطن خو دا دی چې هغه خو د وطن د خلکو چې کوم خیال وساتي که نه، هغه خیال خو نه ساتي. نو مالداري مخکې د غریبۍ نه دا غنیمت وګڼه. وفراغک قبل شغلک، او پراختیا مخکې د مشغولتیا نه، چې ته مشغوله شې که نه، واقعي بیا په دې وخت کې د فراغت ډېر لوی قدر دی. مونږ به کله هلته یو که نه په مدرسه کې نو څوک راشي که نه طبیعت هم ورته خراب وي چې پروردګاره زر یې پاسې اوس، ځکه چې نه دي لیکلو ته پرېږدي او نه دي دغه ته، بس چې کله فارغ و په هغه وخت کې کاته خراب و، چې کله مشغوله شوې اوس کاته متوجه شو. پراختیا. او 5م نمبر داسې یو نعمت دی چې تا ته وایي چې که دا نعمتونه د نه مخکې خراب شوي دي که نه، نو په دې وخت کې توبهګار شه. وحیاتک قبل موتک، دا آخر کې دی، او ژوند مخکې د مرګ نه. د دې وجې نه یو سړي ځواني خرابه کړې ده، مال یې خراب کړی دی، او صحت یې خراب کړی دی، پراختیا یې خراب کړې ده. دا نعمتونه ټول تللي دي، خو ژوند ورسره شته. د توبې دروازه ورته کولاو ده، توبې دروازه بنده نه ده. او د توبې دروازې چې کولاو وي نو دا د الله تعالی رحمت دی په دنیا باندې. د الله تعالی د رحمت لویه نښه دا ده چې د قیامت ته ورځې پورې د توبې دروازه نه بندېږي، تر څو پورې د مغرب نه نور نه یې راختلی. دا د الله د رحمت چې کومه دی لویه نښه او لویه اشاره ده چې الله رحیم ذات دی. که الله رحیم نه وي نو دا دروازې به چې کومه دی وختي بندې کړی وي توبې، لیکن توبې دروازې نه ده بنده کړي. ځکه درته وایي چې حیات قبل موتک، د مرګ نه مخکې چې کوم دی ژوند دا غنیمت وګڼه. که ستا نه هر څه برباد شوي دي نو دا پرېږده. په دې وجه باندې بل حدیث ته صحیح بخاري حدیث دی، هم د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه دی
چې دوه نعمتونه داسې دي، نعمتان مغبون فی کثیر من الناس، دوه نعمتونه داسې دي چې پای کې ډېر خلک تاوانیان دي. الصحت والفراغ، یو صحت دی او بله پراختیا ده. صحت او پراختیا دواړه برباد شو، واقعي دا ټیمونه ډېر خراب شو. د دې وجې قیامت په ورځ باندې به بیا دغه خلک د نعمت شکریه نه ده ادا کړې او بیا د خپل ژوند نه پیدا نه ده اخیستلې، په آخر کې هم چې دی نه دی برابر شوی نه دی. شپېته کالونه واغوښتلو او بیا هم چې کومه دی نو د ګناهونو په دلدل کې دی، توبې نه وباسي، استغفار نه کوي. او حدیث کې راځي، صحیح بخاري حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي اعذر الله، هغه سړی چې کوي دغه عذر نه چلیږي. اعذر معنی داره د ده عذر سلب دی، عذر یې نه چلیږي، دی چرته معذور نشي ګڼلی. یو سړی 80 کال ته ورسېږي، 60 سال ته عمر ورسېدو نو د عذرونه ختم شو، دی معذور نه دی. 60 سال او سړی چې کومه دی نه حیات دغه 80 کال ته ورسېدلو، ژوند د 80 نه واوښتو او یا 80 ته ورسېدلو، اوس هم چې کومه دی نو د په زندګۍ کې بدلون نه راځي او دی نه متوجه کېږي. دا واقعي ډېر برباد دی، دا غټ ظالم دی. دی به د قیامت په ورځ به څه وایي؟ افسوس اتخذت مع الرسول سبیلا، چې قرآن او سنت مطابق زندگی مې تیرې کړې وي. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ما د پلانکي پیج چې چلولو کوشش نه وی کړی، موبایل شو که نه، ما د پلانکي خلکو خبرې نه اورېدلې، ما د غامیدي خبرې نه اورېدلې، ما د هغې مفتي صاحب خبرې نه اورېدلې، ما د قادیانانو پرویزیانو چینل یې نه کتلې، ما چې کومه دی پلانکي ګروپ سره تعلق نه وی، د ګناهونو سره مې تعلق نه وی، د هغه سره مې تعلق نه وی. د افسوس به کوي، ارمان به کوي، لیکن په کار ورسره نه راځي. دی به دا وایي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان یې ویلی دی، فلان زید بکر عمر یې نه دی ویلی، فلانا خلیلا. کم محفل چې هغه تا ته دیني دنیوي پیدا نشي درکولی، هغه محفل به ستا دپاره سبا د هلاکت او د خسران او د پریشانۍ او د افسوس سبب ګرځي. چې کم محفل کې ناست او په هغه کې تا ته دیني دنیوي پیدا نه، دنیوي پیدا هم د حرام د حلالو د تمیز سره، نو دغه محفل به ستا دپاره څه وي؟ د تاوان محفل وي. دی به څه وایي؟ دی به د هغې محفل په باره کې وایي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اوس افسوس چې پلانکي سره مې تعلق نه وی، پلانکي پارټۍ سره مې نه وی، پلانکي مجلس سره مې نه وی، پلانکي مرکز سره مې نه وی، پلانکي درس سره مې نه وی چې هغه د فسق و فجور درسونه وي، د پلانکي محفل سره مې نه وی. هر څه چې وي د قرآن او سنت خلاف دا ټول پکې راغله. خبره چې کینو تللې کوه. نن سبا یاد ساته ډېر حالات خراب دي، ډېرې زیاتې فتنې دي او په دې دور کې خلکو علم زیات دی، علم کم دی، علم کم دی. خبره چې کې ګوره احتیاط کوه، هسې نه چې تر فلسطین د مظلومانو په باره کې خبره وکړې او د ظالم په پریس کې راشي، د ظالم په پریس کې راشي، بیا به څه وی؟ بیا به چکونه لګوي یوم یعض الظالم علی یدیه. مظلوم او ظالم وپېژنه، مظلوم او ظالم نه پېژني، عالم او جاهل نه پېژني، نیک او بد نه پېژني، قرآن او سنت نه پېژني، ځناور یې ته به څه پوهېږي؟ دې کې به سوچ کې ځان بحث در بحث خاص خبره نه ده. چالاکي شیطان سره ډېره ده، شیطان په حق دی. شیطان چې کوم دی نو څومره چالاکه دی، غټ نه غټ خلک چې کوم دی نو هغه په دوړه کوي. ته وګوره که نه ستا کتاب، ستا په پاکستان په غټانو چې کوم کتاب لیکلی شوی دی بازاري حسن، وګوره که نه انارکلي وګوره څه پکې لیکل دي، اوسه پورې چې کوم دی ستا د مشرانو جواب ونه کو. غټ غټ پیتو والا، چیف آف آرمی اسٹاف، صدر پاکستان، صدر اعظم، وزیر اعظم، وګوره هلتې پاکه نومونه د چا دي؟ په اول سر کې د چا تصویر دی؟ په اول سر باندې د ایوب خان تصویر دی. وګوره جواب کولی شي؟ نشي کولی. شیطان غټ وکیل دی، شیطان غټ ماهر دی د خبرو، غټ نه غټ خلک چې کوم دی نو هغه بربادوي. ځان ته څه ویله، ځان ته غټ غټ نومونه ویل، لیکن د شیطان مخې ته یې سم نه و، ایسته یې دوړه کړه. چا پې وطن وبیلو او چا پې خپل سیاست وبیلو او چا پې خپل ایمان وبیلو او چا پې خپل عقیده وبیلله. دا پاکستان چې دړې وړې دی که نه، دا خو د دغې خلکو د لاسه دی خرڅ کړی دی، په شیطان یې وختي خرڅ کړی دی او د شیطان په روڼو یې خرڅ کړی دی. شیطان مقابله نه شي کولی، وکالت کار نه کوي. خپل عقیده وګوره، خپل سوچ وګوره، څومره دی د الله والا، الله سره څومره تعلق دی، د رسول سره څومره تعلق دی. الله او د رسول تعلق نشته، پلانکی ډېر قابل دی. څه قابل دی؟
دغه قابل دی که نو ستاسو اعتزاز حسن هم ډېر قابل و د یو کیس 2 کروڑه روپۍ اخلي او صورت اخلاص ولا نه ورتلو خبرې څومره چې کومه تیزي کوي دا پرېږده دا قابل دی د خپل نفس دپاره د خپل خواهش دپاره قابل دی د معاشرې دپاره نه دی د وطن دپاره نه دی د خپلو پیسو دپاره دی دی چې کومه خبرې دله ورځي هغه تش د دنیا ده تش د ګټه ده تش د چې کومه دی نو پراپرټي ده نور وړاندې انسانیت ته پکې څه پیدا نشته اسلام ته پکې څه پیدا نشته چې 2 خبرې په انسان کې نه دا د سر نه سړی نه دی مخکې بار بار ما دا ویلي دي د چا نه تا ته دیني پیدا نه او د چا نه تا ته دنیوي پیدا نه د سره سره تعلق مه ساته پلتو شی دی څه پیدا را تا ته دیني پیدا را تا ته دنیوي پیدا را د حرامو د حلالو سره ګرې دا یاد ساتئ دغه سړی ښه سړی دی معاشرې له داسې پرد پکار دی دې معاشرې له داسې انسان پکار دی چې هغه هغې کې دنیا هم وي د دنیا فایده وي خلقو ته دي او د آخرت پیدا وي خلقو ته او نه د دنیا پیدا ورته شته نه د آخرت پیدا شته نه چاته ټیک خبره کولی شي نه چاته صحیح خبره کولی شي او نه چې کومه دی نو دې سم سړی دی او نه 2 روپۍ چاله ورکولی شي پیاله چای په چا باندې نشي کې د غریب سره 10 روپۍ امداد نشي کولی دی څه شی دی وګوره که نه ستاسو ته ټوله دنیا لګیا ده دغه ورکوي چندې ورکوي که نه ستاسو وزیر اعظم څومره چنده ورکړله وزیر اعظم صاحب چنده ورکړله دا له دنیا د پاکستان د زلزلې راغلي دي دا سیلابونه توپانونه راغلي دي ته وګوره یو رسید وګوره چې ستا صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان چې کوم دی نو هغه 10 روپۍ چنده ورکړله بلکې الټه چې د بار راغلي نیمې ځان له والي دي خبر هم دا را په خپله باندې د دې نه دي نبي علیه السلام چې دی له ټول نه مخکې چنده ورکوله د جومات مولوي صاحب له هم پکار دي مخکې چنده ور اچوي هسې خلکو د چندو اعلانونه نه کوي خپل جب نه مخکې پیسې ور اچوي ګوره ستا سره نشته خپل دې غوټې ورکړي د بل نه غواړې خپل یو پکې ټول نه مخکې ور اچوي ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غني علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغوی خپلې چندې مخکې ورکولې بل ته دې لاس نیولی دی په خپله به هم محنت کوي په خپله هم ور اچوي نو بل ته غواړي نه خو خپلې چې کومې پکې ټکم نه ورکوي هغه پردی چې راشي نو هغه هم بیا وهي بیا هغې خبره نه د دې وجې نه یو صحت او یو پراختیا د دې غټ خیال ساتل پکار دي سبا له به ګوره بیا دا په کار نه راځي د دې وجې نه کم سړی چې هغه ډېر چالاکه دی ډېر چالاکه دی خپله چالاکي دي ټوله راغونډه کړي دا خپلې خبرې دي ټولې راغونډې کړي دا خپل بکواس دي ټول راغونډ کړي لرې نه په دې دنیا کې د د عمر فاروق مخې ته ځان ودرئ او ته دې ودرېږي ځه سترګې پټې که وایي زه د هغه امیر المؤمنین خلیفة المسلمین مخې ته ولاړ یم چې هغې ته ابو حفص عمر ابن خطاب الفاروق وایي زه ته ودرېږه ځه راوړاندې شه بیا د خپله چالاکي د خپل ارامیتوبونه ټول مخې ته که مخکې کولی شي خبرې ورکولی شي بیا خو په تا باندې چې کنه رعب راشي رپېږي د یهودو په لباس کې چې کومه پټ شوي خلک دی ته هغوی مخې ته نه شي ودرېدی نو ته به د عمر فاروق مخې ته څنګه ودرېږې بیا راشه بیا د الله مخې ته وایه وایي زه د الله مخې ته ولاړ یم غټ چالاکه یم غټ چالاکه یم هر ډګري مې حاصل کړې ده هر فن کې ماهر یم هر حرامیتوب کې ماهر یم او د الله مخې ته ولاړې زه جواب وکړه که نه کولی شي نو چې نه شي کولی نو بیا ځان پیل کړه غلط کارونه پرېږده او د الله مخې ته وشي چې الله ستا بندې یم هر څه بې تاله کړي دي خو ډېر کمزور او عاجز یم ما معاف کړي بس بیا به معاف شي او که ته ورله ورشې چې یا الله ښه دې پېژنم هر څه را سره دي خو ښه پوهه را سره ده او ښه چالاکي را سره ده او ستا خبرې یو هم نه منم زما د خبرو جواب وکړه نو بیا ځان له جهنم کد د تیاره کړه چې بس ښکته به سیده ورځې د دې وجې نه ځان کمزوری ساتئ دا زمونږ دا قوتونه چې دي که نه زمونږ سره د الله نعمتونه دي غلط مه استعمالوئ دا خپلې سترګې غوږونه ژبه دا معمولي غوندې یو ټکی چې ته ولیکې که نه چې لکه دا چل دی غلط ولیکې په دې خپل موبایل کې ولیکې غلط ولیکې تا ته پته ده ستا د یو ټکي د وجې نه که فرض که ستا سره یو کس ملګری شو او د هغه نظریه هم غلطه داسې جوړه شو لکه ستا چې د لاړې غرق او تباه شو لیکن که تا یو صحیح خبره ولیکله ټیک خبره دې ولیکله د انصاف خبره دې ولیکله او ستا سره یو سړی چې کوم دی په هغې کې متفق شو او هغې په هغې عمل شلو که ته کامیاب شې بس تر ځانه خبره هم نه کامیاب شو ولې غلط استعمالوه خپل طاقتونه د سبا د جړا نه اوس چې کومه دی نو څه ده توبه ایستل پکار دي لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني
وکانه شیطان انسان خذول قرآن ویل ټول غټ چالاک چې دی نو څوک دی شیطان دی وره شیطان سړی ذلیله کوي او رسوا کوي وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور څوک چې قرآن سره تعلق وساتي اب سم سړی وي الله تعالی دې مونږ قرآن ولا جوړ کړي الله دې مونږ د ظالمانو د پرست نو باسي الله دې مونږ ظالمان نه جوړي الله دې مونږ ته نعمت د شکرې ادا کول توفیق راکړي او الله تعالی فلسطین والو سره امداد او تعاون وکړي او دا غي ظالمانو دې الله تعالی ولا سزا ورکړي نه سنا بد دي کی او الله تعالی زموږ وطن باندې رحم وکړي الله دې موږ معاف کړي مال بلا